وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دا 23 نمبر آیات دی سورہ بقرہ. او ربط و مناسبت د ما قبل سره دا دی چې مخکې بیان د توحید شو په دلایل عقلیه سره، د بیان شو د توحید او اثبات شو په دلایل عقلیه سره. اوس وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا کی اثبات د معجزې کی، او اثبات چې د معجزې وشو دې سره راځي اثبات د رسالت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو نفس د عبدنا نه معلومی بشبی اثبات د رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او یو د تحدی نه معلومیږي چې کوم قرآن پاک چیلنج ورکړي د مقابله اثبات د معجزې راغی، او معجزې رچا خاصیت دی پیغمبر. اول گورے تاسو کتاب تا اللہ فرمائی وَإِن كُنتم او کچریے تاسو فی ریبن اے فی شکن مما داغنا نزلنا علی عبدنا چی نازل کردی منگا پخبل بند باندی چیغا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی من القرآن محل شخص دی انہو من عند اللہ وینی مکرم فاتو ان راغی نم جزاکی شرط جفارانا فاتو پس روڑے تاسو بی صورت یو صورت تنوین دا پارا دا تقلیل دی یو ورکوٹی صورت من مثلی نمیسک دا دی منزلنا جما نزلنانا کی پروت دی مما نزلنا مما نمین دا پارا دا بیان دی فاتو بصورت من مثله روڑا یو صورت من مثله پشاند دی منزل کتاب. مماثلت پہ پسے کی بھی ہی مثله فی البلاغہ کہ دغسی فبلاغت کی بھی دی پشاند او حسن النظم ملغل دی پہلے رتبی نو حسن النظم چې کوم ترتیب دی د قرآن شریف د کلماتو والاخبار عن الغیب، او دغه رنګي قرآن چې څنګه اخبار عن الغیب کوي. نو زه تاسو داسې یو صورت راوړی چې بلاغت کې انتها ته رسیدلی، او حسن النظم داغی د کلماتو ترتیبم دغسی عجیب وی، او اخبار عن الغیبم پکی وی. دا ټولې خبرې په قرآن پاک کې موجود دي. نو ردی په مثل تاسو راوړی دا یاد ساته معجزات دو قسم. یو هغه معجزې چې په وفات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ختم شي، ډېرې داسې معجزې، او یو هغه دا چې بعد د وفات نه هم هغه معجزه موجوده وي. او دا خاصیت د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی
چې بعد د وفات نم د هغې معجزه ده چې قیامت پورې به موجوده وي هغه قرآن شریف دی. څنګه چې په ژوند مبارک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا قرآن پاک معجز کتاب و، بعد د وفات نم د قیامت پورې دا کتاب معجز کتاب دی، څوک یې مقابله نشي. بیا وجوه د اعجاز کوم کتابونه چې علوم القرآن باندې مشتمل دي هغې وجوه د اعجاز د قرآن لیکلي چې اعجاز قرآن شریف کې دا اعجاز د څه وجې نه دی. څوک وایي د دې وجې نه چې اخبار عن الغیب کوي. ناشنا کتاب دی، نازل شوی په کومه زمانه کې دی چې په چا نازل شوی دی هغه د جزیرة العرب نه وتی نه دی او اخبار عن الغیب کوي، د راتلونکي زمانو حالات بیان کوي، د بهر دنیا حالات بیان کوي. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. نو څو کاله بعد 9 کاله بعد همغسې وشو چې قرآن او اخبار عن الغیب ويخلق ما لا تعلمون. پیدا بکی الله هغه څه دا ټول ایجادات دا ټول په دې کې نوې زمانې راغلي. ويخلق ما لا تعلمون، تاسو څه پیدا کړي، تاسو سورلو ته وګورئ، جدید ټکنالوژي ته وګورئ. اخبار عن الغیب او داسې نور ډېر آیاتونه. انا فتحنا لك فتحا مبینا دا په حدیبیه کې نازل شوی. سورې حدیبیه وشوه او پیغمبر اسلام واپس را روان دی او تعالی فرمایي انا فتحنا لك فتحا مبینا. صحابه همجن پریشان دي، الله د فتح یاد کړي ځکه چې دغه حدیبیه بیا سبب وګرځي د فتح. دا ابو لهب باره کې د مخکې نه آیات نازل شو. تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. د مال او د ګټې وټې دته هېڅ پیدا ورنکړه. همغسې وشو مردار. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. همغسې پنډې راغشتې وو، را روانه وخت پې وښویېده او مرۍ ته یې پړې ورپرېوته. او وجوه د اعجاز القرآن کې علما فرمایي چې حسن بلاغت کمال ته رسېدلی دی د قرآن پاک په بلاغت، فصاحت او بلاغت. د دې کلام څه عجیب فصاحت او بلاغت. تاسو ته مثال درکړم چې پوه شئ، بیا مخکې مونږ ځو انشاءالله کوي. لکه تاسو متنبي کتاب پیری دی که نه؟ نو په دې متنبي کې ډېر اشعار د فصاحت او بلاغت په اعتبار سره ډېر اعلی اشعار موجود دي او دلته په خپل فصاحت بلاغت باندې دومره زیات غرور چې د نبوت دعوه فصیح او بلیغ کلام زما د کلام مقابله نشي کېدی. کرچې رسته بیا توبه ایستله. نو دلته یو شعر د حسن النظم چې څنګه مفسر رحمت الله علیه ذکر کړی دی. حسن النظم موږ صرف د کتاب پورې ځو، کني هسې بلاغت د قرآن پاک ځان نه مستقل یو باب علماو پې عمرونه صرف کړي دي او کتابونه یې لیکلي. متنبي یو ځای کې شعر وایي ان القتیل مدرجا بدموعه ان القتيل مزرجا بدموعه مثل القتيل مزرجا بدمائه.
ان القتيل يقينا اركسي وجل شوي مدرجا بدموعه اغا تخبل بنو فخبلو دموع فخبل اوخ باندې ککړوي او هغه مړ شوي په جړا 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 د خپل محبوب په فراق کې مثل القتيل مدرجا بدمائه پشان دا قتیل دی چې هغه ککړوي په خپل وینو کې څه کړی دی د یو عاشق د جړا او په هغه جړا کې چې مرګ راشي د هغې تشبیه ورکړې ده د هغه کس سره چې په جنګ کې په وینو کې ډت پت پروت یو مړ شوي پورې تشبیه د ادنا علا سره ورکړي زید بن الاسد لیکن دې کلام ته اوس وګوره دې شعر ته وګوره اوس کو دا مثل القتيل درجا بدمائه د مستو په ځای باندې فوق راوړي لفظ د فوق راوړي کلمه د فوق دلته کېږي بیا راشي روايه ان القتيل مدرجا بدموعه فوق القتيل مدرجا بدمائه کلام کې نورم خل پیدا شو دا د اوخ کو چې مړ دی اوخ کې بیاي او مړ دی دا د پاسه دا غنه دی چې په میدان جنگ کې په وینو کې مړ شوي ځکه دې خو شان د عشق او محبت بیانوي اوس قرآن پاک ته راشي حسن النظم لفظ د مصرو قرآن پاک کې تقریبا 40 ځایه 40 ځایونو کې ذکر شوی او یو ځای کې داسې نه دی چې دغه مصرو په ځای بل ټکي راوړي نو کلام کې به خوند ډېر پیدا شي بلکې د مصرو په ځای چې بل هر یو لفظ دی راوړو کلمه د ذکر کړه دغه ځای کې کلام هغه صحت او بلاغت او حسن النظم هر سره ختم یو لفظ د قرآن پاک چې کوم ترتیب سره ذکر شوی دی حسن النظم پیلنی شوی دی دا ترتیب لکه مثلا قرآن پاک کې الله فرمایي اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اتدعون بعلا آیا تاسو بعل رابلئ بت وتذرون احسن الخالقین او احسن الخالقین اوس کو تذرون پسې باندې تدعون شي تذرون پسې تدعون شي لکه وضع د خودو ته ویلي مثلا څنګه بشي وتدعون احسن الخالقین تذرون پسې تدعون راوړه وش تذرون پسې تدعون راوړه پرېښودل ترک کول ظاهر کې د دواړو معنا یو ده لیکن کله چې موږ لغت ته لاړ شو نو په اصل لغت کې وتذرون او تدعون په معنا کې فرق تدعون که په قصد سره پرېښودلي که بلا قصد پرېښودلي او تذرون بالقصد پرېښودل نو وتذرون احسن الخالقین تاسو قصدا احسن الخالقین دا معنا ښایستهوالی دا په لفظ تذرونه کې شته په بل لفظ خبر پېږېږه کمال حسن النظم د ارض جمع څه راځي اراضي یا ارضون خدا ثقیله وه قرآن پاک د ځمکې جمع ذکر کوي د ارض جمع ذکر کوي او الفاظ ثقیله پرېږدي خلق السماوات الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن د ځمکې جمع ذکر کړه هغه الفاظ ثقیله تعدد د ځمکې راغی الفاظ ثقیله ختم قرآن پاک نازلېده د موت دپاره 22 الفاظ په عربو کې استعمالېدل مستعمل 22 الفاظ 22 کلمات تقی عثماني صاحب علوم القرآن کې ذکر کړی دي چې قرآن پاک هغه ټول پرېښودل یو ناشنا لفظ یې راوړی توفا حسن النظم ناشنا او بیا داسې حسن النظم او داسې فصاحت او بلاغت چې ورکوټي نه ورکوټي آیات مبارک کی سمندر باندې
تفسیر قرطبي کې برسته راته وګورم ان شاء الله که خیري چې ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عرب علماوي تیرو جملے پا عربو کی موجود ہے. القتل انفا للقتل پتہ کریں گے القتل احیاء للجمیع وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن پاک داسی او ناشنا جمله راوړه چې دا ټولې معنی او ټول جملې راځي. ولکم فی القصاص حیات نظم ترتیب قرآن پاک. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. وأن عذابي والعذاب الأليم. وبس يسيق دي ونبئهم رابط السدي ومناسبة السدي. أنت ده غفور ورحيم وده عذاب أليم ذكر كيجي. فدلت بيا يكتب نبئهم عن ضيف إبراهيم خبر ورقدي تاذا من منود إبراهيم عليه السلام. بجد ربطه مناسبة السدي القرآن باك يحسن النظم توقرا حسن الترتیب تو ګورا او غور او فکر پکې وکړه. دا کلام معجز، دا معجزه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ده. مخکې ذکر شو نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم وان عذابي والعذاب الالم ونبئهم عن ضيف ابراهيم. ملمنو د ابراهیم څه کار کړو؟ یو زیری ورکړو د اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه السلام او یو موږ څه کوو د لوط علیه السلام قوم باندې ورځو. پښې نو اول مظهر دی اني انا الغفور الرحیم، دیم ان عذابي هو العذاب الالم. پښې اسه به زمينونو ذکر را نه دا غدبانو مظهر دی کمان دي کنه صاحب بلاغت د قرآن شریف. اسماعی تاسو ورېدلې به علامه اسماعی درس کو یو باندې چې راغی کېناس والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. درس پڑھاو دا آیات او ویسوی والله غفور رحيم هغه باندې چې سر پچت پیدا دا چا کلام به کلام من هذا دا چا کلام پیدا دا الله کلام به بنا تبيوي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أصبر بتا عالم بنا بحافظي بنا بدايات ارتيات بنا بسنجل مخي تغلط بيوديم ترسيو بدغورب أنت حكم كي لاست بريكي سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لاست بريكي ورست بيشي غفور ورحيم دي چې غفور او رحیم چې داسې څنګه پېږي خبره وکړي او چې بیا دوی چې لاس ته پرې ورسته وي عزیز او حکیم غالب دو حکمت والا دی نو دا مناسب ده. یو باندې چې آیات ورته فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر یکدم په سجده پر چا ورته تاسو کې دې کلام ته سجده کو د دې اعجاز حیران او کارګن څنګه په کوم یو څه وکړو کوم یو بل ته یاتو نو ما بزبط نو دي باندې چې ذوق د عرب طبيعت ذوق دي بيعطي فاصدع بما تؤمر دي كسري فاصدع ستوي فاصدع دا شيشه د شیشې ماتول چې چوري چوري شي او شیشه ګلاس راواچو د پرش توتی بیا روح کزا ستې روح کړه د دنیا البیو کیمیکل اوسه سوال راوړه روغیږي نه او ګوروږي کنو هغه سي روغیږي نه نو فاصدع بما تؤمر دا کفر او شرک داسې چوري چوري کا بما تؤمر چې د ستا ته حکم شوی د کم دین بالکل زره زره څه عجیب خبره چې کم ځای د ښځې سره مناسب وو هلته د ښځې متعلق مخکې ذکر وکړو کوم ځای چې څلور سره مناسب دي الزانیة والزاني تاسو مخکې ویلي ویلي دي که نه مخکې دلته کې
زنا راځي د مرزه نه بغیر کی او د والسارق والسارقه سړی مخکې کې ځکه غلا کې زورتیا بکاری چلو کې زورتیا زیات معجز کړه الله عربو د خپل د لات او د منات او د عزا د فضایل به بیانونه دا 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 د سجدي یو څو عبادتونه او د غیبه مخې ته قربان او ساروی لالو او ذبح کولو دای په نوم باندې ساروی آزاد پرې خو د قرآن پاک په جمله کې هر څه ختم ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من هر څه ختم په یو جمله باندې زه چې دومره څنګه څه پېښ شوې نور هم پکې ډېرې خبرې وإن كنتم في ريب والسورة ذكر فأتوا بسورة لفظ راغني سورة ستوي قطعة يو ټوکړې ته ویل کېږي لها أول وآخر جوال آخر معلومي وأقلها 3 آيات أو أقل دا غدري آيات بشب أقل دا غدري آيات ندي وادعوا شهداءكم أو روح علي روح بلي شهداءكم عليها خبل التي تعبدونها والمعبودان روح علي من دون الله سوى ذا ألانا دون بمنا ذا غيرو سادي لتعينكم إن كنتم صادقين كشرطا سورشتنية پسكي في أن محمد قاله من عند نفسه كدا محمد صلى الله عليه وسلم نزان نجو قرد نزي تاسم جوڑ کے کر فافعلوا ذلك تاسم مكيدا کار فإنكم عربيون فصحاء مثله تاسم نتا پشان عرب و فصیح ہے مزے جوڑ کے دا سے کلام کر بشر جوڑ کے دا سے یو کسو اغوی زی مقابلہ کم دا قرآن شریف مالا پارا دا یو کال راشن روڑے ما تکیر بشر دا یو کال راشن روڑے ما تکیر زما دا خرص خوراک اریو سید انتظامو کے خبر آبا کمره کې کېناست بالا خانه کې بره کورونه یې بند کړي د فکر د معاش نه هغې مستغني کړ یو کال راشن یې ورته واچو 2 میاشتې ناست آیا جملې لیکي بیا چې قرآن نه واري بیا خیر یو څو جملې خو برابر کړې یاره دا داسې جملې دي چې دې ته نشي رسېدي لکه یو ماشوم روان دی جومات نه سبق یاد کوي یاد کړی دی په لارې ځان سره ګردان کوي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجود وقيل بعدا الآيات ورد سنگا كنا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وي دي آيات في عجيب فصاحة اسمان تا خطاب كي عظمى تا خطاب كي مالك الملك ما کلام کې غوسه غوسه بل سره لګیا دا مې څه وکړل نو په خپل وته شرم ښکاري څوک یې ونه ویني نو راځه راځه وشلو کال لا شوي و بیا ورته دې مقابله زموږ شو لږه بيت ولما عجزوا عن ذلك كرچ دي عاجز سود دي مقابله د قران نو الله دعوت ورکو فإن لم تفعلوا پس که چری تاسو دا کار نشئ کولی اذا كان الامر كذلك تاسو نشئ کولی دا کار فإن لم تفعلوا ما ذكر ولن تفعلوا او هرگز کولی نشئ دا اخبار عن الغیب ابدا ابدا همیشه همیشه د پاره کولی ولن تفعلوا لظهور اعجازه زکات دا سدي دا قرآن اعجاز ظاهر دی اعتراض یعنی دا جمله معترضه دا ولن تفعلوا اصل کې څنګه فإن لم تفعلوا جمله معترضه خو کې کتا سره دې مقابله نشي کولی نو فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ولن تفعلوا نو دی معترض جمله معترضه وکړه ترکیب په لحاظ فتقوا پس تاسو تقوا وکې فتقوا پس او یریږي ځان بچ کې په ایمان راوړلو سره بالله وانه او په دې خبره باندې شان دادي چې دا کلام منزل ليس من كلام البشر دی ليس من كلام البشر دی بشپی متنبی باز اشعار دي دا نبی دغه څه دي ابن القیس فصاحت بلاغت کې ډېر کمال ترسل ځکه دا قصیده په اول کې راوړل په اول نمبر باندې کې دا بل اس بارے کې اوسو اشعار ویلي
څه نه تاسو بیا په وخت ډیر تیر چې تاسو خیمه چیرې اعجاز کې د څومره کمال دی او د مقابله کې د بیا آیات د قران شریف څخه ها فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا تاسو یریږئ النار د هغې اورنا ځان بچ کې د هغې اورنا التي د هغې اورنا النار اور التي هغه اور ځکه النار دا مونث وقودها الناس وقود فشاک هاداغی الناس خلق دی الناس کا ریفلام سے دی احدیدی مفسر رحمت اللہ فرمائی یعنی کہ کفار یادو والحجارتو او کانی دی الک دا کانو سکونا دا ایک اسنامهم منها کم کانی دی اگا خاص کان دا کم نچی بدی بوتان تراشل داوری دا جہنم تعالی چی دا غی گناہ صدا نا دا سزا پتوری نا چی دا پارا دا تزدیل یا چی دیتو خیچی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون يعني انها مفرطه یا چې کوم دي توي کبریت اسود عام قانون نه مراد الکبریت الاسود ګوګل ورته وای ګوګل د ګوګل کانه دا څه دي کنه چې دا اور ته ورواچي دا اور بیا اخلي دا ګوګل یو او اخلي بشکل یا تارکول دا بلیگی نو بیا مڑکیگی نا اور گرمائش پیدا کی یعنی انها مفرطة الحرارة داتی زون کی دا حرارت تا تتقدو بما ذکر دا بلولی شی بما ذکر پس سرا کم ذکر پیشو لا کنار الدنیا دا پشان دا اور دا دنیا ندے چه تتقد بالحطب ونحوه چه پا غشاکون و پنور سیزنو باندے بلیگی نا دا جہنم اور چه بلیگی خلقو باندے بلیگی کانو باندے دا جہنم چلی اعدت پریشان کی گما اعدت للکافرین تیار کئی شب دی دا پارا دا کافرانو اعدت للکافرین تیار کئی شب دی دا پارا دا کافرانو بگے بھی سورہ بقرہ او سورہ آل عمران تا سوئی تاتوانا مرگری زہراوین تاتوانا یوزے زهرة الغلاب توي لا يوزي مركز سورة بقرة سورة آل عمران توي شوفي يو أدنى شان يو مثال دركم بيا مخكزو دلتوي أعدت للكافرين تيار كي شبدي دبارا دا كافرانو أو أنتكي بيا سوي أعدت للمتقين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وبسنگ ريات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قدر سورة بقرة سورة الإمام وصلوا إنه دلت أعدت للكافرين دي قلت أعدت للمتقين دي دابل دوان سورتون مسك رب ديو دغه مثال به مبينو ان شاء الله كثير أعدت للكافرين تیار کړي شوی دی د پاره د کافرانو د څه د پاره يعذبون بها دي تبع عذاب ورکول کیږي أعدت للكافرين وقودها الناس والحجاره دا اعدت للكافرين مفسر رحمت الله فرمای ترکیب پر لحاظ باندې دا جمله مستانفه واقع شوی دا بشبي یا سدي اعدت للكافرين دا حال لازمه واقع شوی دی بشبي حال لازمه سمانا کدا کافران ځان ساتیو کنه ساتي دوم د دې لپاره اعدت للكافرين بشبي یو حال لازمه یو غیر لازمه جاءني زید راکبا کله کله بغیر راکب امرات او جاءني زید اعمى نسی هر کله برازینو اعمال پېښه کرازیو کنه راځي اعمال دا لازم کزان ساتیو کنه ساتي د کافرانو د بارا دی کزانیو ساتل پېښه کني د دې کافرانو ہر کله چې ذکر د جهنم شو نو دا ترتیب د قران پاک دی و به ذکر و به ضدها تتبين الاشیاء نور پسې به ذکر د جنت کوي کله چې د کو ایمان والا ذکر او کفار ذکر شو پسې به د ایمان والا ذکر کوي نو منکرین او داغي سزا ذکر شو اوس د ایمان والا او داغي جزا ذکر کوي تاسو باندې پیګه وبشر الذين او زیر ورکا بشر الذين او خبر ورکت هغه کسانو ته ځکه اصل بشارت کې خبر ورکول دي بیا هغه خبر
چې خوشحالي راولي په مخ بشره بدله کړي، نو هغې ته بشارت. او کله کله څه وایي د شر خبر ته هم څه ویلې کېږي؟ بشرهم بعذاب الیم، هغې ته هم بشارت راځي. خو هغې ته وایي تحکما. تحکما څه معنا؟ په کاوي په طور باندې. قرطبي دلته یوه قاعده ذکر کړې ده، لا يستعمل البشارة في الشر الا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. کله چې بشر کې استعمالېږي که نه، نو هغه مبشر به به خامخا ورسره ذکر کېږي، په خیر کې مطلق ذکر کېږي. نور راځئ ضرور ځکه هم دا یو یاد مبشر الذين. لا بس ان شاء الله.